ګرانو کتونکو د انټي ریپ یعنی د دغه دفتر پرانیسته او ویل کېږي چې دا پښتونخوا دویم نمبر ضلع چې کومه ده هغه 400 ده چېرته چې د ریپ کیس کېږي په دې کې د سرکاري وکیل یعنی د پی پی ډېر اخم کردار وي نو په دې اقله به د ډسټرکټ پی پی سره خبرې ترې کوو چې هغوی په دې اقله باندې څه وایي نو راځئ په دغه رپورټ کې زموږ سره اوسئ. سنگین شاه دی او زه دلته ډسټرکټ پبلک پراسیکیوټر 400 په پوسټ باندې. سنگین شاه صاحب دغه پوښتنه کوو دلته پی پی چې کوم دی په عدالت کې اب پسې به ځي راځي بل سټډي نه کوي فایل نه ګوري خو چېرې دا سرکاري وکیل توجه ورکړي یا ستاسو د راتګ سره جون کې تاسو 400 ته نوې راغلی نو قوم ته څه میسج ورکوي لکه سرکاري وکیل نه چا فایده ترلاسه نه کړو بیا په داسې کیسونو کې کم کردار ادا کولی شي. ډېر ښه تپوس دی وکړو سرکاري وکیل څنګه چې ته ووایې چې یاره چا فایده حاصل نه کړه نو دې غټه وجه دا ده چې سرکاري وکیل څوک پیژني صحیح ده اویرنس نشته. اوس دلته ډسټرکټ پی پی راغلی یم خو چاته دا پته نشته زما کار څه دی زما جاب ډسکرپشن څه دی زه کوم خلک څنګه فیسیلیټیټ کولی شم په کوم فورم یې فیسیلیټیټ کولی شم. سمپل بس تاسو د میډیا په وساطت ویم سرکاري وکیل بغیر پیسې وکیل دی د مظلوم دپاره د وکټم دپاره. اوس دا چاته پته نه لګي بیا به ځان له خلکه وکیل نه نیسي. اوس تاسو د دغه خبره وکړه چې فایل نه دی خبر سرکاري وکیل چې د فایل نه څومره خبر دی که نه نو دومره ته الحمدلله هېڅوک هم نه دی خبر. په خپل کیس یې کمانډ دی په خپل کیس کې ایکسپرټي ده پبلک سروس کمیشن اپوینټي دی او کمپیټنټ آفیسر دی. اوس د ایډیشنل سیشن ججز ایگزام وکړو های کورټ او زموږ پکې په 14 کسان پاس دي او پکې زموږ پروسیکیوشن افیسر دي په کمپیټنسي هم شک نشته دی. خبره دا ده چې ما ته خو یو سړی راورسي که نه ما ته یو سړی راشي راته ووایي چې یاره زما دا مسله ده زما دا کار دی زما دا کیس دی ما سره دا ظلم شوی دی نو مونږ خو 24/7 چې دی نو اویلیبل یو او مونږ دې دپاره یو زموږ ډیوټي دا ده چې پبلک به دغه کوو سپورټ کوو ډیفینډ کوو پبلک انټرست په سیف ګارډ کوو. نو تاسو لږ په دې باندې کار وکړئ دا خلک لږ اویر کې چې بغیر پیسې وکیل سرکاري د وکټم دپاره دلته په 400 کې پوره ما سره 15-16 افیسر دي د 19 ګریډ نه واله تر 17 ګریډ. عدالتونو کې کیسونه کوو لاړ شي پی پی چې کوم دی یا کمې دی یا هغه عدالت کې دی د عدالت کې دی هغه ځای کې دی بدې کې چې کوم دی نو به تاریخ بدلیږي که نه ګینې جج دا او حقیقت دی چې د سرکاري پی پی نه سرکاري وکیل نه چې کوم دی نو مشوره اخلي نو په دې اقله باندې چې دلته کې کمې شته د وکیلانو نه الحمدلله ما سره چې کوم پراسیکیوټرز دي نو هغه د کورټس برابر پراسیکیوټرز دي ما سره څومره چې دلته په 400 کې کورټس دي کریمینل سیول کورټ کې زموږ افیسر نه څومره چې زموږ کریمینل کورټس دي هماغه افیسر دي موږ سره. چېرته به همداسې تاسو ونه ګورئ چې یو عدالت بغیر پی پی ان اټینډنټ دی هر ځای کې به پراسیکیوشن افیسر موجود وي. دا انټي ریپ دا کوم ابتدا چې کېږي دا ریپ کیس چې راشي نو بیا د وکیل چې کوم دی پیسونه یا مخالف وکیل ډېر تکړه وي سرکاري وکیل چې کوم دی نو څه کردار ادا کوي خلکو ته څه میسج ورکوي چې په دې کې سرکاري وکیل کردار ادا کوي. چونکې دا انټي ریپ کرایسس سیل افتتاح و نن زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم او زه د یو ان ومن ډېر زیات مشکور یم او زه ایم ایس صاحب له ډي ایچ او صاحب له هیلث ډپارټمنټ له مبارکي ورکوم دا چونکې د وخت ضرورت هم دی او د قانون ضرورت هم دی. انټي ریپ ایکټ چې کوم دی نو په هغې کې د انټي ریپ کرایسس سیل دا مینډیټري دی چې دا به خامخا وي او دا جی بي وي چې څومره جنډر بیس وایلنس څومره کیسز دي نو د هغې چې دی نو یو ایس او پي ده او هغه ده وکټم سنټریک اپروچ او ټراما سنټریک اپروچ. اوس دا د هغې دپاره دلته دا سیز اسټیبلیش شو چې وکټم چونکې ریپ وکټم په داسې ټراما نه تیر شوي وي چې هغه که چېرته داسې ماحول چې کوم دغه ماحول د ریلیکسیشن او د ایزینس ماحول دی دا هغې ته پرووایډ نه شي نو نه هغه ریپورټ صحیح کولی شي او نه د هغې هغه ایگزامینیشن په صحیح طریقه او کم چې قانوني طریقه ده په هغه طریقه نو چې کله ایگزامینیشن صحیح ونه شي نو بیا به ایویډنس صحیح نه کلیک کېږي او چې کله ایویډنس صحیح کلیک نه شي نو بیا به سړی نه سزا کېږي. نو دا چیز ډېر زیات ضروري او زه په دې ډېر زیات خوشحاله تاسو وکالت به ورته پرېږدي چې څوک داسې کیس کې راګیر شي هغه قانون ته راځي. زه د ډسټرکټ پبلک پراسیکیوټر 400 په حیث څومره چې دلته ریپ وکټم زی ستاسو په وساطت باندې زه هغې ته دا یو ښکاره پیغام ورکوم چې بالکل دی وکیل نه نیسي او د هغې کې استعمال دی راځي زما دا افیسرز دي دا دی ولاړ دي
ان شاء الله څنګه چې ځان دپاره یو سړی خپل کیس کوي هغسې کیس به د ریپ ویکټم دپاره کوي. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دا و ډسټرکټ پراسیکیوشن سنگین شاه صاحب چې د 400 ولس ته دغه میسج ورکړ چې د وکیل د فیس نه د وکیل د دغه نه یاره مه ماسوئ، خو تاسو سره چېرته ریپ شوي وي غلطه شوي وي نو بالکل د دفتر ته راشئ، وکالت هم بالکل پرې دی. نو ضرور چې کم دی نو دې طرف ته پاملرنه وکړئ چې په دې معاشره کې دا قسمه کیسونه کم شي. دې کې غلطۍ زموږ دي چې موږ بیا جرګه ومنو، موږ بیا روغ وکړو، بیا قانون چې کم دی نو موږ ګرم ګڼو چې یاره قانون کې ګیپ دی. قانون کې ګیپ هغه ځای کې راشي چې ته کله روغ وکړې بیا شهادتونه نه پیش کېږي. نو د ډسټرکټ پراسیکیوشن ډېر مهم رول دی په دې ټول پروګرام کې. د هغوی د خبرې تاسو واورئ.